راځو مونږه چې کله مونږ کمپني جوړه کړه نو په دې کې اوس چې کومه دی مونږ ګورو جرنل، لیجر، ټرای بیلانس، انکم سټیټمنټ، بیلانس شیټ. خو که تاسو سوچ وکړئ دې کې به مونږ سره صرف د بینک والا اوپننګ انوینټري چې اوپننګ بیلانس چې کوم مونږ اچولی دی صرف د هغې جرنل، لیجر او ټرای بیلانس په دې کې ریکارډ شوی وي. ریپورټ ته راشئ، زموږ کار زیات تر چې کوم دی په ریپورټس کې اټومیټیک دا ټول کارونه خپله جوړېږي. مونږ به راځو اکاونټس اینډ ټیکسز به ګورو. دې کې پهله مونږ راځو جرنل ته، جرنل باندې کلیک کا. دلته وګوره ماته جرنل خالی ښایي. وجه څه ده چې دا فرسټ مارچ د 2 مارچ پورې دا ټرانزیکشن یې ښایي. نن اصل کې دی سیکنډ مارچ دی مونږ سره، دا صرف د مارچ ټرانزیکشن یې ښایي. که دلته تاسو ډیټ آل شو کوئ دلته نه، نو بیا به دې کې مونږ سره راشي آل ټرانزیکشن. دا وګوره یو بی ایل پېښور ډیبټ دی او دا اوپننګ بیلنس ایکویټي دلته نه ښکاري. دا کلیک کا، داسې ډرا کا، نو دا به راشي کریډټ بیلنس. دا خو موږ سره جرنل شو. بیک لاړ شئ وګوره بیا به دې پسې لیجر ځي، اکاونټس اینډ ټیکسز ته دوباره راشئ او دلته راشئ لیجرز ته. لیجرز ماته آل شو کا، آل باندې کلیک کا. دلته وګوره نیشنل بینک بیلنس 0، یو بی ایل کې زموږ بیلنس دی هغه کې 5,60,000 بیلنس پروت دی. ایکویټي دا ماینس کې دي، دا پلس کې دي. څنګه چې تاسو پته ده چې ایکسپنسز او ایسټس بیلنسز همیشه ډیبټ بیلنسز وځي، نو د ډیبټ بیلنسز دلته کې پلس کې شو کېږي. انکمز چې کوم دي او کوم لایبیلیټیز دي هغه په کریډټ بیلنسز دي او د کریډټ بیلنسز والا ټرانزیکشن دلته کې ماینس کې شو کېږي. باقي څونه ټرانزیکشن دلته وګوره چارټ اف اکاونټ کې چې کوم موږ اغوستي دي کله چې موږ کمپني سیټ اپ جوړو په هغه ټایم کې موږ چارټ اف اکاونټس اغوستو، هغه ټول دلته کې مینشن دي، هغه ټول بیلنسز 0 دي. دا به اتوماتیکلی خپله باندې پاس کېږي. دا خو موږ سره لیجر شول. دی نه پس موږ راځو ټرایل بیلنس ګورو. ریپورټس ته راشئ، اکاونټ اینډ ټیکسز ته او دلته راشئ ټرایل بیلنس ته. دلته وګورئ دواړه شو دي. که تاسو ټرانزیکشنز دلته آل شو کوئ همدغه بیا هم آل شو وي، ډیبټ او کریډټ. دی نه پس موږ راځو انکم سټیټمنټ، بیلنس شیټ سټیټمنټ موږ ګورو. ریپورټس ته راشئ، کمپنی اینډ فاینانشل ته راشئ. دا پروفیټ اینډ لاس سټینډرډ، پروفیټ اینډ لاس ډیټیل، دا ون بای ون خپله باندې چیک کوئ، خپله جوړېږي. ما سټینډرډ چیک کړ، دلته وګوره نو پروفیټ نو لاس. که تاسو آل ټرانزیکشن شو کوئ بیا به هم نو پروفیټ نو لاس وي. وجه دې کې د انکم سټیټمنټ یا د پروفیټ لاس اکاونټ چې کوم دي ټرانزیکشن نه دي شوي، لا هغه اوپننګ ایکویټي یا چې کوم بینک سټیټمنټس دي هغه د بیلنس شیټ آیټم دي. دلته موږ بیلنس شیټ وګورو. دلته کې وګوره مینشن دي. که تاسو دلته نه آل مینشن کوئ، آل شو کوئ، دوباره به همغه راځي. ما سره ایسټس دي 5,60,000. دا ما سره لایبیلیټي کې ایکویټي یعنی اوپننګ ایکویټي بیلنس چې کوم دي 5,60,000. دا ایسټس او دا لایبیلیټیز خپلو کې برابر دي. ښه موږ راځو خپل کار شروع کوو. فایل ته راشئ، فایل کې وګورئ نیو کمپني. تاسو دوباره نیو کمپني دې جوړولی شئ. اوپن یا ریسټور کمپنیز چې کومه دی کې ایگزسټنګ کمپنیز پرات دي هغه تاسو دوباره اوپن کولی شئ. لکه زما کمپنی نوم دی سبهاش ایجوکیشن کمپلیکس. که دې کې بله کمپني وي تاسو بله کمپني هم اوپن کولی شئ. دې ځینه پریویس کمپني کومې چې ریسنټلی کمپني یوز شوي وي هغه دلته کې راځي. لکه دې نه مخکې دا اوس سبهاش کلا او دې نه مخکې چې کومه ده علي کمپني یوز شوې ده. که تاسو وایئ چې یاره دا بیک اپ موږ دې کې ښودل غواړو یو ایس بي کې یا ځان سره په بل ډرایو کې ډي کې ای کې، دلته تاسو بیک اپ کې ښودلی شئ. کلوز کمپني د دوباره کلوز کولی شئ. دا به وروسته راځي به نمبر به راځي. ټیک شو. مخکې ګورئ ایډیټ دی. ایډیټ کې دا کوم کار چې دی کیلکولیټرز وغیره خو ضرورت نشته. دا یوز رجسټر دا وروسته خپله راځي. ویوز وغیره لیسټ وغیره ټول خپله باندې راځي. زموږ کورس کې چې کوم امپورټنټ څیزونه دي هغه زموږ کمپني، کسټمر، وینډرز، امپلای کې څه نه څه کار شته او بینک. دا ډېر امپورټنټ یعنی بینک یو، وینډرز 2، کسټمر 3، کمپني 4 څیزونه ډېر امپورټنټ دي. او ریپورټس موږ خپله جوړېږي، دا موږ خپله ګورو. باقي دا آنلاین سرویسز دا په رجسټر سافټویر کې کېږي، دا موږ دلته نشو کولی. وینډو او هیلپ دا دونه امپورټنټ نه دي. پهله موږ راځو کمپني ته. کمپني کې پهله دی موږ سره هوم پیج. اصل کې موږ سره دا هوم پیج دی. که دا زه دلته نه کلوز کړم ما سره هوم پیج ختم شو. دلته دوباره هوم باندې کلیک کړه، شارټکټ یا کمپني ته راشه او ټاپ باندې هوم دی کلیک کړه، دلته نه اوکې کړه. دا ما سره هوم پیج هغه شارټکټس دي، دا به ګورو موږ وروسته انشاءالله. کمپني ته راشئ، بیا د موږ سره کمپني سنیپ شیټس دا به وروسته ګورو.
کم نه انفارمیشن د دونه ضروری نه کم چې فرست فارم ما فیل کړی او که تاسو ته یاد شي هغه ټایم چې موږ چې کم دي نمونه اډرس زپ کوډز وغیرہ وغیرہ هغه ټول انفارمیشن دلته راغلي تاسو کدی کې څه چینجز کول غواړئ نوم چینج شو تاسو اډرس چینج شو تاسو فون نمبرز وغیرہ ایمیل اډرس وغیرہ چینج شو تاسو دلته نه چینجز اوکې دلته نه اوکې کې تاسو به چینجز راشي کوم دي راشه دا ایڈوانس ایڈمنسټریټرز چې کوم دي دا به موږ رجسټر ورزن کیږي هغه موږ کولای نشو پاسورډز وغیرہ دا وروسته ګورو موږ یعنی دې کې چې کوم دی په هوم پیج نه پس انفارمیشن دی او دا غي نه پس زمونږ ټاپک دی چارت اف اکاونټس د باقي دا پلانینګ بجټس وغیرہ وروسته ګورو چې کوم بجټس کوم پلانینګز کو اوس راشي چارت اف اکاونټ پہلا ټاپک زمونږ اصل کې راځي کویک بک کلیک کا دا اوکې کدلته دا ما سره چارت اف اکاونټ چې څه ټایم کې ما کمپنی جوړوله هغه ټایم کې ما نه غوښتي چې تا کم انکم کم ایکسپنسز وغیرہ په کار وي هغه سلیکټ کا کم چې بای ډیفالت سلیکټ شوي دي هغه دلته راغلي دي کم تاسو ته په کار وي او دې کې نوي تاسو اډ نیو کولی شئ زه د ماوس رایټ کلیک کوم دې کې نیو اکاونټ شته دی یا دې اکاونټ ته راشه دې کې نوي اکاونټ هم شته دی نیو جوړولی شم د کې ایډیټینګ کولی شم زه راځم پیدا نیو اکاونټ زه فرض کا انکم جوړول غواړم یا ایکسپنسز یا فکس ایسټ بانک لون کریډټ کارت ایکویټي یا ادر کې تاسو فردر نور سیزونه هم شته دي پهلا زه جوړوم یو انکم اکاونټ یا یو ایکسپنس اکاونټ جوړول غواړم دا کنټینیو کا که تاسو چې نه یار ما خو ایکسپنس نه جوړوم ما انکم جوړول دي نه دوباره چې کوم ته انکم سلیکټ کا ما همغه ایکسپنس سلیکټ کو فرض کا ما دلته ایکسپنس سلیکټ کو فود ایکسپنس فود ایکسپنس ما سلیکټ کړ چې دا د دې ډسکرپشن چې کوم دی همدغه کاپی کا د دې ډسکرپشن همدغه سیف کا ضرورت نشته سب اکاونټ اف که تاسو دا د بل اکاونټ انډر راوستل غواړئ لکه څنګه چې د فود ایکسپنس انډر چې کوم دی ما سره ریفریشمنت یعنی د ریفریشمنت یا ټي یا کولډ ډرینکس وغیرہ چې ایکسپنسز د تاسو د دې انډر راوستل غواړئ نو راوستلی شئ نوټ تاسو هغه د سچ لیکل غواړئ ولیکئ لکه دا اوس وګوره 7 نیو 7 کلوز 7 کلوز دلته وګورئ فود ایکسپنس خپل ما جوړ شو دې کې زه یوټیلیټي بیلز وغیرہ جوړم یوټیلیټي بیلز خو دا رښتا پکې د دې فردر نور هیډ جوړول غواړم د ماوس رائټ کلیک کا دا اډ نیو واخلا دا ایکسپنس سلیکټ کا کنټینیو کا دلته راشه لکه فرض کا ما سره شو واټر بیل واټر بیل دا ډسکرپشن هم دغه کاپی پیسټ کا او سب اکاونټ اف دا د کوم اکاونټ انډر راولي دا زه راولم د یوټیلیټي بیلز انډر دلته دوباره چارت اف اکاونټ کولاو شو دې کې وګورئ تاسو یوټیلیټي بیل سرچ کړئ دلته شته دی دا ولا یوټیلیټي بیل انډر ما دا رسل نوټ تاسو هر کلی کړ غواړئ دا 7 نیو یو واټر بیل شو بل چې کوم دی ګیس بیل دی بل چې کوم دی ډیزل بیل دی تاسو کوم سیزون راوستل غواړئ ټیک شو سب اکاونټ اف utility bills 7 close 7 new electricity charges will electricity bill या electricity charges چې کوم دي sub account of utility bill save and close دلته وګورئ اوس د utility bills under دا درې bills رااله ټیک شو تاسو څه اډیټینګ کول غواړئ لکه تاسو وایئ چې یاره دې کې دا نېشنل بانک مردان په کار دی دا رایټ کلیک کا ایډیټ کا یا اکاونټ ته لاړ شئ دلته نه دغه اکاونټ ایډیټ کا دې کې تاسو اډیټینګ کولی شئ دلته مو ولیکم مردان سیو دا وګورئ دلته کې ایډیټ شو ډیلیټ هم کولی شئ لکه فرض کا زه وایم چې دا رنټ ایکسپنس یا د پروفیشنل ایکسپنسز چې کوم دي دا ډیلیټ کول غواړم دلته نه تاسو دا ډیلیټ کړئ آر یو شور یس اوکې کا ختم شو دلته نه که تاسو دې کې بل داسې اکاونټ ډیلیټ کول غواړئ چې په هغه کې بیلنس وي لکه یو بی ایل مردان چې کوم دی دا به نه ډیلیټ کېږي ډیلیټ کا دا به پرابلم زور کوي وجه څه ده چې دې کې بیلنس دی د دې بیلنس په افیکټ چېرته ځي ها نیو شو ایډیټ شو ډیلیټ شو بل دی میک انیکټیو دا دونه امپورټنٹ سیزونه دي کې نور نشته دغه پکې زیاتره امپورټنٹ دي که تاسو څه هایډ کول غواړئ لکه دا فرض کا تاسو یو اکاونټ سیل شو یا داسې فود ایکسپنس شو یا انشورنس تاسو هایډ کول غواړئ انیکټیو کول غواړئ دا انیکټیو کا فود ایکسپنسز انیکټیو کول غواړئ دا هم انیکټیو کا
بل دا یو ایکسپنسز ان ایکسپنس چې کوم دی تاسو ان اکټیو کول غواړئ دا ان اکټیو کا درې اکاونټس ما هاید کړل هډن مې کړل دوباره اکټیو کا نو شو ان اکټیو اکاونټس همغه درې چې کوم دی هغه ته مخامخ سټار لیکلی شوي دي ټیک شو دوباره ختم کړئ ضرورت نشته دې څیزونو فضول څیزونه دي خاص نه دي بیا راشئ دې کې وګورم هایرارکل فلو یا فلو هایرارکل ویو دی بل موږ سره فلیټ ویو دی دا اوس هایرارکل یعنی د دې انډر دا راغلی که دا فلیټ ویو کومه دلته تاسو فلیټ ویو کوئ دا به د دې انډر راشي یوټیلیټي بلز یوټیلیټي ډیسل یوټیلیټي الکتریسټي یوټیلیټي واټر بل دوباره چې کوم دی هایرارکل ویو ته راوستل غواړئ دوباره هغه طرف ته راتللی شي بل موږ سره کسټمایز کالم دی دې کالمز کې چې کوم دي یعنی دا وګورئ موږ سره نیم کالم دی دا موږ سره آنلاین آپشن دی دا ټایپ دی کرنسی ټوټل بیلانس او اټیچمنټ وغیرہ دی زه تاسو ته وایم چې دې کې زما سره اکاونټ څه لاینونه نه دي پکار دلته نه راشئ کسټمایز کالم ته راشئ کلیک کا کوم دا موږ سره دا اکټیو سټیټس بای ډیفالټ راغلی دی ټیک شو تاسو کوم څیزونه ریموو کول غواړئ دا سلیکټ کا دا ریموو کا دا د دې نه به اوس ریموو شي دا به ختم شي کرنسی دا هم ریموو کا دا هم ریموو کا اټیچمنټ دا هم ریموو کا نیم ټایپ او بیلانس پاتې شو دلته نور اډ کول غواړئ دې ځینه پکې سلیکټ کړئ دلته نه اډ کولی شئ تاسو دا کلیک کړه وګوره موږ سره نیم پاتې شو دلته موږ سره ټایپ او دلته ټوټل بیلانسز پاتې شول کلیر دوباره راشئ چارټ اف اکاونټ ته راشئ کمپنی ته راشه چارټ اف اکاونټ ته راشه دوباره چې کوم دی اکاونټ ته راشه باقي امپورټ فرام ایکسل کې تاسو ډاټا جوړه کړې وي د دې په وجه باندې تاسو هغه ځای نه راتلی شي یوزز کې تاسو کلیک کړئ دا چارټ اف اکاونټ په خپله باندې ختم شي موږ مخکې یوز کولی شو ها دا چارټ اف اکاونټ آپشن چې کوم دی دا دلته کې هم شته دی په کمپنی کې دا آپشن تاسو سره په لیست کې هم شته دی دې نه علاوه په فیورټ کې تاسو کسټمایز فیورټ سره راشئ دې کې تاسو وګورئ که چارټ اف اکاونټ تاسو اډ کول غواړئ دلته کې هم راشئ اوکې شو اوس په دلته کې هم راشئ دې نه علاوه دا یې په ډیسکټاپ باندې دا یې پروت دی چارټ اف اکاونټ دلته کې هم پروت دی یعنې په یو ځای کې کویک بک کې هر یو آپشن دوه درې پنځه ځای کې شته دی دا آپشنز کمپنی ته راشئ دوباره راشئ چارټ اف اکاونټ ته راشئ دلته راشئ ښه باقي پرنټ کول ډیفاین ټرانزیکشن دا څیزونه پرېږدئ ایکټیویټیز ته راشئ ایکټیویټیز کې دا موږ سره رایټ چیک دی میک ډیپازټس دی انټر کریډټ کارډ چارجز دی ټرانسفر فنډ دی دا ټول یا دا لاندې ریکانسیلیشن چې کوم دی یا یوز رجسټر دا ټول آپشن دلته کې په بینک ته راشئ رایټ چیک دی یوز رجسټر دی میک ډیپازټ ټرانسفر فنډ یا ریکانسیلیشن دلته هم شته دی بل د کې جنرل انټری دا او دا جنرل انټری دلته تاسو سره په کمپنی کې د چارټ اف اکاونټ نه پس کوم د جنرل انټری هم شته دی دا هم سره چارټ اف اکاونټ شو ټیک شو دا باقي ریپورټس وغیرہ د خپل جوړیږي خپل چک کړئ بیک لاړ شئ چارټ اف اکاونټ نه پس بیا موږ نیکسٹ ټاپک دی جنرل انټری کمپنی ته راشئ دلته راشئ جنرل انټری سلیکټ کا انټری دا ډیټ خپل باندې منشن دی دلته کې تاسو انټری نمبر فرست راغی دا د انټری نمبر فرست که تاسو 10 نه سٹارټ واغسته بل 11 12 13 خپل روان اکاونټ دلته ورکړئ دلته کې ډیبټ او کریډټ ورکړئ ټیک شو لکه فرض کا ز کیش اکاونټ یا نېشنل بانک اکاونټ ز ډیبټ کول غواړم نو نېشنل بانک اکاونټ ډیبټ شو اماونټ فرض کا 2,30,000 لکه بلکې 2,30,000 نه بلکې 20,000 سره دا ډیبټ کړئ ځکه ما ته پته نشته چې په بانک کې زما څونه بیلانس دی چې څنګه ما دلته کې کلیک کریډټ کې اتوماتیکلی اماونټ ولیکل شو دلته تاسو یو ویل کریډټ کوي میمو کې تاسو خو دا چیک نمبر سره ډیټ سره چا نوم سره لیکل غواړئ تاسو لیکلی شئ 7 نیو 7 کلوز سیو اینډ نیو ما کړو دوباره زه څه ایکسپنسز پې کول غواړم یا زه یو کیش اکاونټ جوړول غواړم خو دې کې نشته دی کیش اکاونټ ډیبټ کول غواړم یو بیل کریډټ کول غواړم دې کې شته نه نو زه به ایډ نیو ته راشم دا زما چارټ اف اکاونټس دي ټول چارټس اف اکاونټس دلته پراته دي دلته ورکه ایډ نیو کوم اکاونټ جوړول غواړئ ایکسپنس دی انکم دی فکس ایسټ کیش یا داسې بینک یا اکویټي وغیره زه به د کیش یا د بینک لپاره دلته کې سلیکشن د بینک نه اخلم سلیکټ کړه دلته کې ورکه کیش اکاونټ کیش آن هینډ اکاونټ څه چې تاسو لیکل غواړئ کیش آن هینډ ډسکرپشنز وغیرہ که څه لیکل غواړئ ولیکئ که نه ضرورت نشته دی دلته نه راشئ دا اکاونټ نمبر وغیرہ چې پرېږدئ
کلیک کا دلته نه کیش ډیبټ شو فرض کا 20000 سره کیش مې ډیبټ کو ما کلیک کو دلته اتوماتیکلی کریډټ کې اولی کله شو یو بی ال ز کریډټ کول غواړم کریډټ شو سیو اینڈ نیو بل چې کوم دی زه راځم دلته ما ورکړه څه ایکسپنسز مې پې کړل دلته راشه څه ایکسپنسز تیار دی وګورئ که نه تاسو نوي اخیستی شئ ما انشورنس ایکسپنسز ډیبټ کړل 2000 سره چې زه څنګه کلیک کوم کریډټ کې اماونټ ولیکل شو خو زه یم چې ایکسپنس بل هم ډیبټ کول غواړم لکه فرض کا دلته شو ما سره انټرست ایکسپنسز دا 1000 ما سره دا ډیبټ شو کلیک کا اتوماتیکلی 3000 کریډټ کې ولیکل شو دا ما د کیش نه پیمنټ وکړم 7 کلوز څه ټرانزیکشنز ما وکړل زه ریپورټ سره زما د دې جرنل چې کوم دی ما به لیجرې ټرای بیلانس انکم سټیټمنټ بیلانس شیټ خپله جوړیږي ریپورټس ته راشه دلته راشه اکاونټس اینډ ټیکسز کې وګوره جرنل ته راشه جرنل کې دلته کې ما سره د مارچ ټرانزیکشن دی کې تاسو آل کتل غواړئ نو دی کې به د بینک والا انټري هم راشي دا وګورئ انټري د بینک والا راغله دا جرنل انټري نه شولې لیجرز ته راځو ریپورټس ته راشئ اکاونټس اینډ ټیکسز ته راشئ او دلته راشئ لیجر اکاونټ ته کلیک کا دلته ماته آل لیجر شو کا دا تاسو د کیش شو یو بی نیشنل بینک شو یو بی ال شو درې اکاونټونه خو دا شول دی نه علاوه دا خو ایکویټي دا 560,000 ښه بل چې د 2000 دی بل 1000 دی دغه لیجرې جوړې شولې دا خو ما صرف ایکسپنسز پې کړي دي که زه د دې ټرایل بیلانس چیک کوم نو ټرایل بیلانس هم کتلی شئ اکاونټس اینډ ټیکسز کې ټرایل ته راشئ دلته تاسو ته مینشن دی خو دا تاسو ته د فبروري اینډ ښایي دلته ماته آل ټرانزیکشن شو کا دا تاسو آل ټرانزیکشن دلته کې شو شل ډیبټ سایډ کریډټ سایډ دواړه سایډه برابر وي ریپورټ ته راشه کمپنی ان فاینانشل ته راشه په دې کې زمونږ انکم سټیټمنټ یا پروفیټ لاس اکاؤنٹ او بیلانس شیټ سټیټمنټ پراته دي ٹھیک شو پہلا ذرا زما پروفیٹ اینڈ لاس سٹینډرډ دا ډیټیلز وغیرہ تاسو خپل چیک کړئ آل ټرانزیکشن شو کا دلته وګورئ نیٹ انکم ماینس 3000 حالانکه زموږ صرف ایکسپنسز شوي زموږ لاس شوی دلته کې انکم ماینس کې شوی اټ مینس چې دا لاس دی ریپورٹ ته راشه او راشه کمپنی اینڈ فاینانشل ته راشه او دې کې بیلانس شیټ اکاؤنٹ ته راشه او بیلانس شیټ سټینډرډ ماته وښیه دلته نه سلیکشن واخله آل ټرانزیکشن وکړه او دلته کې وګورئ دا زموږ ایسټ دي دا زموږ ایکویټي یا لایبیلیټیز دواړه سایډه برابر دي دلته څه ښودلی شي چې ماته د 1 مارچ نه تر ټوډے پورې وښایه یا کوم تاریخ په تاسو مینشن کول غواړئ هغه تاسو دلته کې کتلی شئ ټیک شو بیک لاړ شه ښه دا جرنل وشو په چارټ آف اکاؤنٹ کې موږ سره کمپني کې موږ څه وکړل چارټ آف اکاؤنٹ وکړو او جرنل وکړو ټیک شو باقي دا کرنسی وغیرہ دا به انشاءالله نیکسٹ ټایم کو او دې نه پس موږ نیکسٹ ټاپک ځو امپلای سنټر کسٹمر سنټر او وینډر سنټر ته فی الحال دونا پوری بس